یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو لا تکونو مجوړیږئ کالذین پشان داغه خلقو کفرو چې کافران دي وقالو او دوی وایي لاخوانهم د خپل ورونو په باره کې لاخوانهم کې چې کوم لام دي دې ته ویل کېږي لام برای تعلق لام برای تعلق نو معنا به څه کو لاخوانهم د خپل ورونو متعلق یا د خپل ورونو په باره کې کلا اذا ضربوا کلا چې دوی سفر کوي فی الارض پزمکه کې فماتو اغه مړ شي او کانو غزن یا دوی وی غازیان غزن د غازیون جمع ده دوی داوی چې مقوله د قول دادا لو کانو کچری وی دوی عندنا زمون سره ما ماتو نه بومړ شوی په سفر کې و ما قتلوا او نه بو قتل کړ شوی په جنگ کې ليجعل الله ليجعل کی چې دا کوم ولنه لام دي ته ویل کیږي لام برای عاقبت نو معنا به څه کو ليجعل الله انجام دا شو جو ګرځي انجام بداشي جو ګرځي الله تعالی ذالک دا حسرت افسوس فی قلوبهم د دې پزړونو کې والله الله تعالی یحیی مرګم جون ورکی و یمیت و مرګ ورکی جون د مرګ الله ورکی په جنگ او په سفر او په حضر او په دې نه ده والله بما تعملون بصير جی ٹھیک دی بالکل هغه قواعد په خپل ځای خو لیکن د معنا د وضاحت لپاره با دا پکاري الله تعالی تاسو په عملونو باندې لیدون کړي فیجازیکم به نو تاسو ته په هغه بدله درکې ولئن قتلتم او کچری تاسو شهیدان کړه شي فی سبیل الله بلار د الله تعالی کې او متم یا مړ شي په خپل وفات لمغفرۃ خامخا بخنبوی لمغفرۃ کائنۃ مغفرت راتون کې ده من الله د الله تعالی د طرفه ورحمت او مهربانی دا خیر ډیر غوړه مما دا غسنا یجمعون چې دوی جمع کوي د دنیا د اشیاءونو ولئن متم او کجرتا شمل شی او قتلتم یا قتل کړه شی الا الى الله تحشرون خامخ الله تعالی ته جمع کړه شی لا اله غیره نبل چاته فبما رحمت ما زائده فبرحمت فسب سبب در رحمت سره من الله د الله تعالی لنت لهم تنرم شوی د دوی د فارا ولو كنت او کچریت وی فضن بد خو یا غلیظ القلب سخص والا لن فضون تختیدن بودوی من حولک استاد څنګه استاد خوانه بدوی تریو فاعف عنهم معفك ودویتا واستغفر لهم وبخن غواړه د دوی د پاره استغفار باب استفعال طلب مغفرت کردن وشاورهم ومشوره کو د دوی سره فی الامر په کار کې فاذا عزمت فسهر کله چې ته اراده وکي فتوکل علی الله تفسیر مظهری معنی کې فاذا عزمت پس کله چې محکم شي اراده ستا پس د مشورې نه فتوکل علی الله فصبر وسکو په الله باندې ثق به لا بالمشاوره بیا په مشوره باندې اعتماد مکوا په الله باندې اعتماد کوا خو مشوره به ولې اخلي داستا سره چې کم کارکون دی داستا سره چې کم سړی دی داغه د اطمینان لپاره هغه ته حیثیت ورکړه ان الله بشک الله تعالی يحب المتوکلین خو خوي توکل کون کی ينصركم الله کجریم دادو کی تاسو سره الله تعالی د بدر پشانی فلا غالب لكم نو نشتره څوک زورا ور پتان سو و يخذلكم او کجری بی یار مددگار پریک دی تاسو فمن ذا الذي فسوق دی ينصركم جیم دادو کی تاسو من بعدی پس د الله تعالی نا استفهام انکاری دی فمن ذا الذي څوک دی هغه چې تاسو هم ده یعنی څوک نشته وعلى الله وبالله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون فاصبر وصدقوا کی مؤمنان وما كان لنبي او ندی ممکن دی یو نبی د پاره دلته چې کوم کان دي دې ته ویل کیږي کان تامه هغه ته وی چې هغه باقاعده د فعل معنا ورکي اصل کې کان حروف ناقصه وګړي
خدا کان تامه چې باقاعده د فعل ندی مناسب ندی ممکن ندی جائز د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره ان یغل دا چې خیانت کی په مال غنیمت کې ای یغل د دې مصدر راځي غلول غلول ویل کېږي خیانت ته خو بالخصوص په مال غنیمت کې خیانت کول ته غلول وایي ومن یغلو لو چاچی خیانتو کو یا تی دے براوڑی بما غشی غلا چی دے پٹکڑے دے یوم القیامت پورز دے قیامت باندے حاملا علی عنقی پخپل سٹ باندے بے خودی که وخ چا پٹکڑے اغا بیم پسٹ ناسی که چیلے چا پٹکڑے اغا بیم پسٹ ناسی خپل آواز بکی که پیسی چا پٹکڑی اغا بیم مخامخی او که چا دے گندل استن پٹکڑی اغا بیم پسٹ باندے پسر باندے پرتی ثم توفى بیا پورا ورکړي شي کل نفس هر یو نفس ته ما بدل داغي کسبت چې د کړي دی عاملت وهم لا يظلمون په دوی باندې به ظلم ونکړي شي افمن فسغنزو کو اتباع چې د تابعداري کوي رضوان الله د رضا مند د الله تعالی لك انصار او مهاجرین شول کمن د کی دیشي په شان دا غچا با بسخط من الله چې هغه اختشو د الله په ناراضګي لکه منافقان او فاسقان او کافران ومأواه جهنم وزید وزخوی استفهام انکاری دي د دوړه برابر نه دي وبئس المصير او ډیر خراب ټکانه د دوزخ هم درجات دوی په مختلفو درجو کې دي هم درجات هم اصحاب درجات دوی د مرتبه ولادي عند الله د الله تعالی په نسبت دي دوی په مختلفو درجو کې دي په نسبت الله یا لهم درجات د دوی د پاره درجې دي پنځ د الله تعالی باندې والله الله تعالی بصیر لدن کې بما فاغت يعملون چې کوي دوی فیجازیهم به نو الله به دوی ته دې بدل ورکړي لقد من الله خامخ یقینا احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مسلمانانو باندې اذ بعث زکه چې لګلې دی اذ بعث دا اذ تعلیلیه دی زکه چې لګلې دی فيهم پدوی کی رسول من انفسهم د نفسونو د دوین آیت لو جلولی علیهم پدوی باندې آیاته آیاتونه د الله تعالی او یزکیهم او پاکوي باطن د دوی سره د دوی ويعلمهم الكتاب او خاید وی ته کتاب والحکمت او حکمت ګورجی څلور ذمہ داري شوي کنه نمبر 1 د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری دا یتلو علیہم آیاته چلولی په دوی باندې آیاتونه د الله تعالی ګوره جی دریم نمبر ذکر کوي و يعلمهم الكتاب خیب دوی د کتاب نو د آیاتونو تعلیم او د کتاب تعلیم یو شی نه دی بظاهر خو یو شی دی کنه زمونږ دلته کې بعضی رونه دی هغه وی چې قرآن په معنا نه پوهیږي نو په تلاوت کې ثواب نشته بلکې ما په خپل هغه بل ورځ د یو کس نه دا واورېدل چې وی څوک تلاوت بغیر د فهم د قرآن نه کوي د معانی او د فهم نه بغیر نو وی دا داسې ده لکه توتی چې گیت یاد کړی باقاعده په درس کې وي که په قرآن پوهیږي او که په نه پوهیږي دې ته کتل عبادت دی د دې اورېدل عبادت دی د دې تلاوت کول عبادت دی که څوک پټکی نه دی آګاه کنه او د قرآن دی مخ ته کتل کنه دا عبادت دی تخو فهم د آیاتونو پریږي دا د معنا فهم پریږي دا چې د آیاتونو په لوستم نه پوهیږي ورته ګوري عبادت دی نبی علیہ السلام فرمایي 5 من العباده 5 عبادت دي النظر الى الكعبه کعبه ته قتل والنظر الى وجه القران د قران مخ ته قتل والنظر الى وجه الوالدين د مور او پلار مخ ته قتل والنظر الى وجه العالم د عالم مخ ته قتل والنظر الى زمزم د زمزم او بوته قتل دا 5 قسمه 5 من العباد صرف په کتو باندې صرف دیکھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے گورا جی نمبر 1 یتلو الولی علیہم پدوی آیاته آیاتنا د الله تعالی د دینه څه مراد دی قاعده ناظره حفظ تجوید دات مراد دی نمبر 2
ويزکیهم او پاکوي دوی لرا باطن د دوی پاکوي د دینه تصوف مراد دی د دینه عقیده مراد ده د دینه د شرک نه پاکي مراد ده د دینه د توحید تعلیمات مراد دي نمبر 3 ويعلمهم الكتاب او خای دوی ته کتاب تعلیم ورکي دوی ته د کتاب د دینه مراد علوم دي د دینه مراد د قران سره ریلیټډ چې څومره علوم دي هغه ټول ته مراد دي والحکمت و علم باطنی یا احکام وان كانوا دی انت ولکیږي ان مخفف من المثقل دا د ان معنا ورکي وان كانوا او یقینا ودوی من قبل مخکید دین لفی ضلال مبین خامخا په گمراه اخکار کی په نا په اخکار کی په جهالت اخکار کی اولما یهر کلا اصابتکم چې در ورسیدو تاسو ته مصیبت قد اصابتم یقینا رسول او تاسو اصابتم رسول او تاسو اصحاب یصيب اصابه باب افعال کی د حمزه برای تعدیت او برای ضرورت وی بل تر رسول او ایک در ورسیدو تاسو ته تکلیف په احد کې نو تاسو رسول او تکلیف په بدر کې مثله د دې په دوچندا نو ولې خپکیږي قلتم تاسو وینا دا دان څنګه دا د کوم طرفه دا ولی قلت دوی ته وای نبی علیہ السلام هو من عند انفسکم دا د طرفه د نفسونو تاسو نه ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر پارشی باندې قادر دی و ما وغا اصحابکم چې در ورسیدو تاسو ته یوم التقل جمعانی پورز د مخامخ کیدو د دوه ډلو باندې فباذن الله فسبحکم د الله تعالی سره وليعلم المؤمنین او د دې د پاره چې ښکارا کی الله تعالی مؤمنان معلوم خو الله ته دی خو چې ښکارا کی وليعلم الذين وتد پاره چې جدا کی یا ښکارا کی هغه کسان نافقو چې منافقان دی وقيل او ویل شو لهم دوی ته تعالوا راشه قاتلوا وجنگي فی سبیل الله بلار د الله تعالی کی او دفعوا ک قتل نشه کولې یا دفعوا یا دفع گئے دشمن لرا دفاع قوت استعمال گئے دوی څه دوی موږ ټریننګ نه کړی جی قالو دوی وی لو نعلم قتالا کجری مونږ پوی ده په جنگ باندې لتوانا کوم نو مونږ بدر پسې شوی په تاسو پسې تلی بوستاسو سره تابعداري بم کړي وستاسو پیروي بم کړي وستاسو هم دوی للکفر کفر دا یوم یذن پدغرز اقرب ډیر نزدیدي منهم په نسبت د دوی منهم په نسبت د دوی للایمان ایمان تا یقولون دوی وای بیا افواههم پخپل خلو ما خبر الیس جنشته فی قلوبهم د دې پزړونو کې والله الله تعالی عالم خالم دې بما باغ یکتمون چې پټوي دوی الذين دا هغه کسان دي قالو چې دوی ویل اخوانهم په بار درونو خپلو کې دام لامبره تعلق ده وقعدوا دوی پخبل ناس دو مقوله د قول دادا لو اطاعنا ما قتلوا کجری دوی زمون تابعداري کړه نو نبو قتل کړل شوی الله تعالی جواب کې قلت دوی ته وایا نبی رسول الله چې تاسو دونه تکړه تاسو وایي چې دوی زمونږ تابعداري کړې و نو نه بو قتل کړل شوی نو اے ظالم چې ته په خپل کټ کې پروت یو مرګ در تراشي نو د خپل ځان نه دا مرګ ولې نه واپس کې چې د بل نه د مرګ د واپس کولو خبرې کې کته وې چې دا مرګ په جنگ دی نو په دې کټ کې چې سړی پروت یو مړ شي نو دا ولې مري ټیک ده کنه مرګ په جنگ نه دی مرګ په اجل دی قلت دوی تو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدروا فدفعك عن انفسكم الموت دخبل زانون مرګ ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتونی ولا تحسبن الذين اوتقمان مکه وپاغ خلق باندې قتلوا چې قتل کړي شوی دي فی سبیل الله بلار د الله تعالی کی اموات د عام مړو
بل احیاء بلکی دوی ژوند دي عند ربهم پنځ درب د دوی رزقون دوی ته رزق ورکړل کیږي د جنت رزق ورته ورکړل کیږي فرحین دوی خوشاليږي بما باغ ساتهم الله چې ورکوي دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضلنا ويستبشرون دوی زیره اخلي دوی زیره حاصلې دوی خوشاليږي بالذین باغ خلق باندې لم يلحقوا بهم جلان ندي پیوس شوی د دوی سره تر دوس پورې من خلفهم د رستو د دوینا مور پلار قارب او رشتہ داران او دوستان او یاران او خپلوان چې وفات کیږي او قبر ته ځي نو قبر والا ورته خوشاله چې زما دوست را روان دي د عالم برزخ خپل ژوندۍ ده الله خوف جنبوی یرا پدوی باندې در روان وخنا ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنوی پتیر شوی وخت پسې خوف د ما آتا او حزن د ما فاتا یستبشرون دوی خوشحالیږي بنعمت من الله پنعمت د الله تعالی وفضل او بفضل وان الله یقینا الله تعالی لا یضيع نزایک اجر المؤمنین ثواب د مؤمنانو الذين خلق استجابوا جد حكم قبول كل لله د الله تعالى والرسول او د نبی اسلام من بعد ما رشد غینا اصابهم القرح ورسد دوی ته زخم په خود کی للذين لپاره دا خلق احسنوا جنه کان دي منهم دوی وتقوا تقوا دار دي دوی اجر عظیم ثواب لوی دي ګورجی دلته خبره کو مار دي منهم مانو کړ دوی د دوی نه نجی دلته خود تذکره د چا ده د صحابه کرامو د کنه رضوان الله علیهم اجمعین نو کوم وایي چې منهم د دوی نه تقوادار دي د دوی نه نیکان دي نو څه مطلب شو چې بعضی نیکان دي او بعضی نه دي دا من تبعیضیه نه دي دا من بیانیه ده خبره ختم شو احسنوا جنه کان دي منهم دوی وتقوا وتقوادار دي دوی اجر عظیم ثواب لوی دي ځکه صحابه کرام ټول پټول تقوادار او ټول پټول نیکانو زمونږ د پاره د ایمان معیار صحابه کرام دي رضوان الله علیهم اجمعین الذين خلق قال لهم الناس جويد تخلقوا مقوله د قول دا ان الناس يقينا خلق قد جمعوا لكم يقينا قد جمعوا لكم جمش والاستاسو د پارا استاسو خلاف فخشوهم نو یریږي د دوینا فسادهم ایمانا نزيات کو دوی ته د خبر ایمان وقالوا دوی حسبنا الله پرده زمون د پر الله تعالی و نعم الوکیل او غره کار ساز دی غره ذمہوار دی فانقلبوا فذي واپس ول بنعمت من الله بنعمت الله تعالی وفضل او فضل سرا په غنیمت سرا لم يمسسهم سوء نور سدل دوی ته تکلیف او وتبعوا دوی حاصل کړه رضوان الله رضا مندي د الله تعالی والله ذو فضل عظیم والله تعالی خاوند لوی فضل ده انما خبر نه بلکې دا ذالکم دا خبر ورکون کې خلقو ذالکم کې چې کوم د دې ته ویل کېږي کوم خطابیه نو معنا کې بیا ښکارا کو خبره ذالکم دا اے خلقو شیطان شیطان دې یو خفف يرول کی اولیاءه د خپل دوستانو نه اولیاءه منسوب دی بنا بر نزع حافظ من اولیائه فلا تخافوهم نميريگي تدوينا وخافون يويريگي زمانا إن كنتم مؤمنين كچري تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين وغمجن دنا قتال راغ كسان يسارعون في الكفر جمند وي بكفر إنهم يقينا ذل يضر الله شيئا هرگز ضرر نشی رسول اللہ تعالی تمام لغوند یرید اللہ غواړي اللہ تعالی اللہ یجعل دا چون گرزی لهم لپاره د دوی حظن برخا فی الاخرته په قیامت کې ولهم عذاب عظیم او لپاره د دوی عذاب لوی دی ان الذين يقيننا كسان اشتروا الكفر چې خوخ کړه د کفر بل ایمان په ځای د ایمان باندې لای یضر الله هیڅ غیر گز دوی ضرر نشي رسول الله تعالی ته شیا معمولی غوندي ولهم عذاب علیم اور دوی د پاره عذاب دردناک دی ولا يحسبن الذين خيال دین کوي هغه کسان کفرو چې کافران دي انما یقینا نملی زمهلت ورکوم لهم دوی ته خیر دا ډیر غره دی لانفسهم لپاره د نفسونو د دوی دا غره نه دي
انما خبر نه ده بلکې دا نملی ز مهلت ورکوم لهم دوی تعالی ازدادو اسما دي د پارا چې دوی زیات کی ګناه ولهم عذاب مهین او د دوی د پارا عذاب سپکون کی ما كان الله نبي الله تعالی ليذر المؤمنين جبريك دي مؤمنان علامه پاغه حالت باندې پاغه اشتباه باندې پاغه کنفیوژن باندې پاغه ګډوډ والی باندې انتم علی جتا سو پاغه باندې حتا تر دې پورې یمیز الخبيث چې جدا کی الله تعالی پلیت کافر او منافق او فاسق او فاجر او بدکار او بدفعل من الطيب د مؤمن د پاکنا وما كان الله ندي الله تعالی ليطلعكم على الغيب جيت لا درگی تاسو ته خبر کی تاسو په غیب ولكن الله ولكن الله تعالی يجدبي غور کوي خو خوي مر رسوله د خپل رسولانو نه منغه کو یشاو جو غواړي فامنو بالله فشیمان ډولې په الله تعالی باندې او رسولي او پر رسولانو داغه باندې وَإِن تُؤْمِنُوا أَوْ كَجْرِي تَاسُ ایمان ډوړې او تتقوا تقوا اختیار کې فلکم فضل پانس تاسو اجر عظیم ثواب لوی دی ولا يحسبن الذين غمان دي نکوي غکسان يبخلون چې شمتوب کوي بخل کوي بما پاغ مال باندې یاتاهم الله چې ورکړې دی دوی ته الله تعالی من فضل د خپل مهربانۍ نه دا خیال دي نکوي هو خیر اللهم چې دا غوړه دی لپاره د دوی غوړه نه دی بل هوا بلکی دا شرون ډیر بد دی لهم لپاره د دوی سيطوقون نظر د چې پغاړه وکړي شي دوی ته ما غمال او بخلو چې دوی شومتوب کړي دی بي پاغي باندې یوم القیامت پرز د قیامت ولله ولپاره د الله تعالی میراث السماوات میراث د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی والله الله تعالی بما پاغس تعملون چې کوي تاسو خبير خبردار دی لقد سمع الله قول الذين قالوا د يهود خبره ده خامخا یقینا ورید الله تعالی وینا دا کسانو قالو چې دوی وی ان الله فقير بشک الله تعالی غریب دی ونحن اغنياء او مونږ مالدار یو الله پاک فرمایل مې یقرض الله قرضا حسنا څوک دي چې الله ته قرض ورکي غریب له صدقه ورکي هغه ته الله پاک د ډیر شفقت په وجه قرض وي يهود وی خل لازم موږ قرض غواړي موږ مالدار یو الله غریب دی الله اعوذ بالله استغفر الله الله تعالی جواب کوي سنكتب زرد جوبلكم ما قالوا چې دوی وی وقتلهم وسنكتب قتلهم او لیکومونگا قتل کول د دوی الانبیاء پیغمبرانو لرا بغیر حق بنا حق باندې الله پاک ولی فرمایي چې بغیر حق ولی د پیغمبرانو قتلول چرته په حق باندې وي د دوی په نسبت باندې بغیر حق لکه دوی په خپل پویدل بزعمهم دوی په خپل په دی پوه چې مونږ بغیر حق نیو ونقول وایب مونږه ذوقوا وسکه عذاب الحریق عذاب د سوزیدو ذالک دا بما بسبب دا قدمت ایدیکم چې مخکلی غلی دی لاسونو تاسو وان الله یقینا الله تعالی لیس نه دی بظلام من ظلم کون کې للعبید په بندگانو باندې الذين خلقوا قالوا جدوي ان الله بشك الله تعالی عهد حکم کړی دی لینا مونږ ته الله نو مینا چې مونږ به ایمان نه وروړو لرسولین دی او پیغمبر د پاره حتی تر دې یاتي انا چراوړي به مونږ ته به قربان خیرات تاکلوه النار چې خوري دی لرور وسوځي دی لرور په خو به خیرات چاو کو صدقه قبل ده دغه نشانی او علامه او دلیل بداو چې اسمان نه به یو راکوس شو هغه خیرات صدقه به اوس وځور دې مطلب دا چې دا قبول شو کبه ونس وځي نو مطلب بداو چې دا نه قبول شوی قلت دویت وایا قل لهم توبیخا تدویت زهرنی پته ور وایا قد جاءكم يقينا داغلی دي تاسو ته رسولان ډیر رسولان من قبل مخ کې زمانہ بالبينات فخار دلائل سرا وبالذي وباغ مطالب سرا قلتم جتان سو وای فلم قتلتمهم فاستاسوا ولي قتل ولا غين كنتم صادقين کجریتا سریشتونی فإن كذبوا كافس کجریدوی نسبت د دروغ کیتا تا فلا تحزن وتمغم جن کېگا زکا چې فقد کذبا اذ قد کذبا زکه چې نسبت د دروغ کړه شوی د رسولون ډیرو رسولانو ته من قبل کا مخکستانه جاءورات للکړي وغي بالبينات په معجزات سرا والزبور په کتابونو سرا په صحیفو سرا والکتاب المنیر او په کتاب روخان سرا په آسمانی کتاب روخان سرا
کل نفس هر یو نفس ممکنه ذائقة الموت سکون کې د مرګ دې که پیدا دی او که پیدا لانه دې د قیامت د ورځې پورې به پیدا کیږي نو چې پیدا کیږي نو وفات کیږي بخامخا ځکه بل ځکه الله تعالی فرمایي کل شیء هالک الا وجهه هر یو شی به فنا کیږي سوا د ذات د الله تعالی نه حتی چې اسرائیل علیه السلام به هم وفات کیږي هر یو نفس سکون کې د مرګ دی وانما خبر نه ده بلکې دا توفمنا پورا بدر کړی شي تاسو ته اجورکم ثوابون استاسو یوم القیامت پورز د قیامت باندې فمن فسقت کو زخزح عن النار ابعد عن النار چلری کړی شو د اورنا وادخل الجنه او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز فسيقنا دې کامیاب شو عمل حیات الدنیا او نه دې ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دې لتبلون خامخا امتحان بکړل کېږي پتا سو باندې فی اموالکم په بار د مالونو استاسو کې وانفسکم او په نفسونو استاسو کې ولا تسمعون خامخا تاسو به اورئ من الذين داغ خلقنا اوتل الكتاب من قبلکم چې ورکړل شوی دی ورته کتاب مخکې استاسو نه ومن الذين او داغ خلقنا اشرکو چې مشرکان دي سبت اورئ اذن کثیره سمانا بکو تکلیف دې خبره ډېره اذن کثیره تکلیف دې خبرې ډېرې اذن ویل کېږي اصل کې د ژبې ضرر ته پروپاګاندا دروغ کنزل دا د يهودو د نصاراو کار دی وَإِن تَصْبِرُوا او کجری تاسو صبر کوئ وتتقوا تقوا اختیار کوئ فتفلحوا نو تاسو به کامیاب شئ فإن ذلك فسيقينا دا کار من عزم الامور د همت والا د کارونو نه دی من امور العازمه یا من امور المعزومه عليها واذا ورایت کا وخ خذ الله جواغ الله تعالی میثاق الذين وعد دغه کسان اوت الكتاب چې ورکړل شوی دی ورته کتاب ولا تبيننه خامخا تاسو بیانوي دلرال الناس خلق تا ولا تكتمونه او نه پټوي دلرال فنبذوه نو دوی غرزو دا کتاب وراء ظهورهم اخواد شاگان خبرنا واشترو دوی واغستو بی پاغی سمنن قلیلا عوض لگو بدل لگا پیسی لگی دنیا لگا فبئس ما اشترون فزدر خراب دی غشی چی دوی اخلی لا تحسبن الذين تغمان مکو پاغ کسانو یفرحونا چی خوشحالی کی بما پاغ کار آتاو چی دوی کوي چې دوی ورته راتلل کوي ويحبون دوی خوخوي ان دا خبره يحمدو چې د دې تعریف وکړي شي بما باغ خبره لم يفعلوا چې دوی غکار نه وی کړي فلا تحسبنهم فسد ګمان مکو په دوی بمفازه اندخلاصي من العذاب د عذابنا ولهم عذاب علیم ولا پارد دوی عذاب دردناک دی ولله ولا پارد الله تعالی ملک السماوات بادشاہی تصرف او حکومت او اختیارات د اسمانونو دی ولارو د زمکو دی والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی پار یو شی باندې قادر دی طاقت لرونکی دی ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدائش د اسمانونو د زمکو کې نبی علیہ السلام به مبارک به کله د خوب نه سحر را پاچر نو اسمان ته به کتل او د آیت مبارکه به تلاوت کوو یقینا په پیدائش د اسمانونو کې ولرو د زمکو کې واختلاف الليل او پتلو راتلو د شپې کې او النهار د ورځې کې لآیات خامخا نشانات دي لول الالباب لپاره د خوندانو د عقلونو الذين عقلوا خواندان خلق دي يذكرون الله عجيادوي الله تعالى قياما پولاړه وقعودا وپناست وعلى جنوبهم وپملاست باندې پخپل ډډو باندې مزتجعين ويتفكرون او دوی سوچ او فکر کوي په خلق السماوات والارض په پیدائش د اسمانونو د زمکو کې او بیا داوای ربنا يقولون دوی وای ربنا زمون رب ما خلقتا تان دی پیدا کړی هاذا د هر څه باطل بیکار عبس فضل به فائدې به مطلب او به مقصد سبحانك پاکی د تعالی را فقنا عذاب النار نو سات موږ د اور د عذاب
ربنا يا رب زمونگا انك يقينا من تدخل النار چا درجت داخل کې اورتا فقد اخزيته فسيقينا تاو شرما واغا تا رسوان کو غیر را ومال الظالمين او نبوي لپاره د ظالمانو من انصار څوک امداديان ربنا يا رب زمونگا اثبات د رسالت د دې آیت کې اننا یقینا منگا سمعنا وورد المنگا منادیا دعواز کون کنا چی نبی علیہ السلام دے ینادی للایمانی چی آواز کو دی ایمان طرف تا ان دا آواز کو ان تفسیریه دیتا ہوئی آمینو ایمان روڑے بی ربکم پخ پد رب باندے فآمنا فسمنگ ایمان روڑے دے بیہی پاغ باندے ربنا يا رب زمونگا فاغفر لنا فسبخ منگتا ذنوبنا لوی گناہونا زمونگا کبائر وکفر عنا سیئاتنا معاف کا منگتا گناہونا زمونگا صغائر وتوفنا مع الابرار من وفات کا دنیکانو سرا پا جماعت دنیکانو کے پڑھلے دنیکانو کے ربنا یا ربنا یا زمونگ ربا وآتنا وراکا منگتا ما اغا نعمتنا وعدتنا جتا وعد کردد زمونگ سرا علا رسولکا علا السنت رسولکا پا جبد رسولان اخپلو ولا تخزنا مرسواکا ومنگا مشرم ومنگا یوم القیامت پورز دا قیامت باندی انکا یقینا تو لا تخلف المیعات مخالفت نکید اخپل وعدے فاستجابا فازدعا قبول کړه لهم لپاره د دوی ربهم رب د دوی انی یقینا انی کدان تفسیریه ده او یاد واحد متکلم ده انی یقینا لا اضيع نزاکم عمل عامل عمل د عمل کون کی منکم استاسنا من ذکرن چې سړی وی او انسا خذوی بعضکم من بعض بعض استاسو د بعضونه دی فالذین فسق کسان هاجروا چې هجرت کړه دي زما د دین د پاره او اخرجوا وستل شوی دي من دیارهم د خپل کورونو نه زما د دین د پاره او اوذو فی سبیلی او ضرر رسول شوی دي دوی ته زما په لار کې وقاتلوا دوی قتل دوی وقاتلوا دوی جنگ کړه دي زما د دین د پاره او قتلوا دوی شهیدان کړه شوی دي زما د دین د پاره لو کفرن نو محوبکم معابکم لری بکم ختم بکم عنهم دوی ته سیئاتهم د دوی نه سیئاتهم گناهونه د دوی مطلق گناهونه کلوې دي کواړه دي ولا ادخلنهم خامخ يقينا داخل بكم دوی جنات داس باغونو تا تجربه گما من تحت داغن لاندې الانهار ولي نهرنا ثوابا دا ثواب دي ثوابا سوبو ثوابا وربکل شدی دا بدلا من عند الله د طرف د الله تعالی نا والله والله تعالی عنده دا غسرا حسن الثواب ډیر خسته بدل دا ډیر خسته ثواب دي لا يغرنك دوك دينك تقلب الذين اولي دل راولي دل داغه کسانو ګرځي دل را ګرځي دل داغه کسانو تګرا تک داغه کسانو کفرو چې کافران دي فل بلاد په ملکونو کې دوی ترقی دا لته ګوره دوکنه متاع قليل لګه فائدہ ده لهم متاع قليل د دوی لپاره ډېر لګه فائدہ ده ثم بیا مأواهم زید دوی وسیدل د دوی ټکانه د دوی کور د دوی جهنم او دوزخ دی و بئس المعاد او ډیر خراب زید هيا د دوزخ و بئس المهاد هيا لكن الذين لكن هغه کسان اتقوا چې تقوا دار دي اتقوا چې دوی یریږي ربهم د خپل ربنا لهم جنات دوی د بارا باغونه دي تجربه هيږي من تحت اعلان دي دا غینا الانهار ولي خالدين فيها دوی به همیشه وي پدې کې نزلن دامل مستعد من عند الله د طرف د الله تعالی نه وما اوهغ عند الله جد الله تعالی سره دی خیر للابرار ډیر غوړه دي د نیکانو د پاره و ان من الكتاب یقینا دالی کتابنا لمن خامخا غړل دا یؤمنو چې ایمان وروړي بالله په الله تعالی باندې معتدل مزاج علی کتاب لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا ملګری وما هو پاغت باندې و یؤمنو بما او ایمان وروړي پاغت باندې انزل الیکم چې نازل کړل شوی دی تاسو ته قران کریم وما و یؤمنو بما ایمان وروړي پاغت انزل الیهم چې نازل کړل شوی دی دوی ته تورات او انجیل خاشعين لله دوی تابعدار دي د الله تعالی دوی عاجز کون کړي د الله د پاره خشوع کون کړي د الله د پاره لا یشترون دوی ناخلی بیاات الله په بدل ولو د آیاتونو د الله تعالی
دوی ناخلی په بدلولو د احکام د الله تعالی باندې ثمنن قلیلا پیسې لګي دنیا لگا قیمت لګو رشوت لګو عوض لګو بدل لګا اولایک دا خلق لهم لپاره د دوی اجرهم ثواب د دوی دی عند ربهم پنځ د رب د دوی باندې ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب ډیر زر حساب کوونکی دی جر حساب کوونکی دی تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ترجمه کی لا یشغله حساب عن حساب یو حساب د بل حساب نه مصرف کول نه شي د کل دنیا سره په یو ځم کې یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندانو اصبروا صبر کوئ وصابروا یو بل ته حکم کوئ په صبر سره ورابطوا مورچی مضبوطی کې دشمن ته تیار شي مقابله د دشمن ته ورابطوا خپل سونه وتړئ په سرحدات باندې ورابطوا د دشمن په انتظار کې اوسېږئ دا مطلب هم د یو تفسیر معنا کړی دا ورابطو یو منځ نه بل منځ پورې انتظار کوئ دا پنځه واړه منځونه یو بل سره وتړئ واتقوا الله ويريږئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ